بسم الله الرحمن الرحيم. باب في سجدة التلاوة. دغه دې کنه باب دې په بیان د سجده تلاوت کې. مولوی صاحب مخ کې کم باب او صلاة المریض به دغه نه مخ کې سجده صحو بیانو نو هغه سره مناسبت ډیر جوړېدل ځکه دواړه سجدي دي. خو صلاة المریض په دې اعتبار سره دغه سره مرګره شو یو ذکر کو چې آفت سماوي و دواړه مزد اخره کې خود به خود شاته پاتې شو. به سجده تلاوت کې د سجدي اضافت تلاوت ته د اضافت د مسبب د سبب ته منګه داسته د خبر ما تاسو مخکم کړي و علامه شامیزه په ذکر کوي او باقاعده وسامي کې ذکر هم دي چې مضاف الیه چی دا سبب به د پاره د مضاف ندلتم سجده التلاوت تلاوت مضاف الیه سبب د پاره د سجدي رکن د سجده تلاوت عام سجده ده دي کنه نیت تړل شته تحریم چورته وي او نه پکې سلام اړول شته تحلیل چورته وي بس پزمکه باندې سر کې خودل دي کده ولاړې نه ول راضي او کن التحیات نو ورلزی او کم از کم یو پر تسبیح څومره ټیم کې ویل کېږي دومره ټیم سر کېده کدی څه هم نو ویل سجده دی ادا شوله به روچت شه نو ورله تکبیر تحریم شته او نو ورله سلام شته دغه وجه د کڅو التحیات معنی ناشتي تحیات په طرز معنی ناشتي یو بس سجدي ډېری کوي پاتې او پاک بس سره وړک راولي او چې سجده ده ادا کوم او بس زی بیرو چتیږي بیزی بیرو شيږي څومره چې کوي کولای شي. راځي باب فی سجدة التلاوت پنځه بحث ذکر کوي یو کې عدد سجود سجدي څومره دي مجموعه وصف شرعي بیانې کامله سجده په ناقصه طریقه نه ادا کیږي دا بیانې او تداخل بکی کیږي یو آیات دی یو مجلس کې مقرر ولستل یو کافی کیږي اخره کې برات ان شاء الله کیفیت د سجدي کولو بیانې او خاتمه د دوه مسلې دي هغه کې بحث اول کې عدد السجود زمنګ د حناب بنز باندې سجدي تلاوت دا مولوی صاحب څورلس قرآن کې څورلس آیاتونه داسې دي چې هغې کې سجدې تلاوت قال سجود التلاوت فی القرآن سجدې تلاوت په قرآن کې 14 سجدة دا څورلس سجدې دي نصف اول کې څلور دي او په نصف آخر کې لس دي. اول فی آخر الاعراف سوره اعراف په آخره کې وفي الرعد لاندې آیتونه هم لیکل شوي وی مې که نه اوس پوهېږئ پې قارین یاسم حاشیه کې آیتونه هم شته سوره رعد کې ده سوره نحل کې ده سوره بني اسرائیل کې ده سوره مریم والاولى من الحج او ده سوره حج اوله سجده اوله یادو دویمه نه والفرقان بل سوره فرقان ده والنمل بنمل كده الف لام ميم تنزيل كده سوره صاد كده حاميم سجده كده سوره نجم كده اذا السماء انشقت كده او سوره اقرا باسم ربك الاعلى ده ثلث سجدي دي ثلث كذا كتب في مصحف عثمان هم دغه شان لیکل شوی دی په مصحف د حضرت عثمان کی وهو المعتمد او مصحف د حضرت عثمان معتمد دی نو تاسو لږ برو ګورئ دا ان شاء الله تاسو له براشي قرآن دو بیری لیکل شوی دی دو بیری بدی کی کار شوی یو بیر راجمه شوی یو کار داو د حضرت ابوبکر په زمانه کې قارین چې کله مړ شو او دویمه بیر هغه راجمه شوی نه هغه د سیو چې کوم مختلف صحیفو کې لیکل شوی او ټول یو کړ نو څه خلک حضرت عثمان لرال ورته وی په ځینو اطرافو کې یو قرات او بل قرات او بل څو قراتو کې قرآن دی خلک یو بل سره په اختلاف کوي حتی لری لری فتوی به یو بل لګي نو خلک د فتنې نه بچ کا صحابه راجم کړ حضرت علی وغیرہ رضی الله تعالی عنهم مشورې دا وکړه بس یو صحیفه ولیکه او هغه بنور نقشي جوړی شي معنی دغه څه وته وي
نو مخکې به اوس پروټسټیټ یو مخکې به هم د هغې نه لیکلي د هغې نه به یو څو ولیکل شي او هغه به هر ځایونو ته ولیکل شي مکه به هغې نه علاوه نورې دې ختمې شي بیا هم داسې وکړه دغې ته مصحف عثماني وایي دا وخت کې چې کوم لیکل شوي وګورئ اول معتمدو بھئی سوره حج کې که تاسو وګورئ دوه دي نو زموږ د حنابو ونس دا دویمه چې ده دا صحیح د تلاوت نه ده دا د صلات دپاره ده دا سوره حج په اخره کې ده که نه یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم هغه صحیح د تلاوت نه ده یعنې د هغې په وجه به چا باندې سجده نه واجبېږي وسجدة الثانیة سجده ثانیه په حج کې للصلات ادمون دپاره ده د تلاوت دپاره نه ده عندنا زمونږ بنظمانی و موضع السجدة بله مسله زید سجدی فی حامیم سجده په حامیم سجده صورت کې د سجدې زی زمونږ د حنابو بنظمانی لا یسأمون دی او د امام شافعي رحم الله بنظمانی ان کنتم ایاه تعبدون دی نو موږ وایي ان کنتم ایاه تعبدون نه لږ پسې مخکې ورشه لا یسأمون ته ورسېږه لاندې آیات لیکلی که نه دی بورې نه دی لیکلی دومره سره بر کړي وو عند قوله تعالی لا يسأمون وقال امام شافعي رحمه الله بالقديم قول کې چې ان کنتم اياه تعبدون پورې دی اول ان کنتم اياه تعبدون راځي به سرس راځي ان الذين عند ربك څنګه د غایات چې کنه سورې دا پنځه سمه سپاره چې شروع کیږي نه یو مخ نیم مخ کې چې دی مخ په اخره کې شپاړو سره کېږي هغه وایي تعبدون معنی دی او موږ وایو لا يسأمون معنی دی راځي فی قول عمر دقه شان حضرت عمر په قول کې او څوک د حضرت عمر عبد الله ابن عباس رضی الله عنه نقل دي او هو الماخوذ للاحتیاط او په دغه عمل لزګه دي کې احتیاط دی څه مطلب لګ بر وګورئ کچري په تعبدون باندې سړی سجده وکي او بالفرض سجده رستو آیات کی ورپسې کی نو به سجده پاتې شو او که یسأمون معنی وکي نو که په یسأمون معنی و خبره ختمه او که په مخکې آیات کې هم سباق نه کوي ځکه یو آیات لټواله صحیح دی را روانه ده دا مثلا احتیاط دی پکې بحث ثانی وصف شرعي ولې زمونږ د حنابو بنس باندې سجده تلاوت واجب ده او د دې درې اسباب دي د خیر وایو به یو ویل یو اوریدل وایو رید جانا او یو مقتدی یو امامی وی ته دغه په اقتدا کې نه پاغه لازمیږي په تام لازمیږي اقتدا شول درې اسباب دي بهرحال زمونږ بنظمانه سجده تلاوت سره واجب ده شوافی ورته سنت مؤکده وي موږ د بار دلیل دا قرآن کې کله د امر صيغه د امر د بار د وجوبي او کله د انبیاء د تابعداري کې راغلي سيدي داغو تابعداري واجب وي او کله د کافرو په مخالفت کې سجدي بیان دي نو هغه مخالفت هم واجب دي دی وجنه ته موږ واجب وایو وګورئ والسجدة سجده چې دا واجبه فی هذه المواضع دا واجب ده په دې ځایونو کې حالت تالی څوک چې تلاوت کوي په هغه باندې والسامع څوک چې چوري په هغه باندې دواړه اسباب دي سواء قصد سماع القرآن او لم يقصد برابر خبره ده دا څوک چې اورید د اوریدلو قص کړي د قرآن د اوریدلو کني کړي نو که څوک دې ته پته مناستي باقاعده غوږی کوي قرآن ته نو هم به او اوریدلو آیات سجده تلاوت به واجبېږي او کنه په دغه تمه نه وناس خو بس قرآن د آیات لوستل کېدلو او د اوریدلو نام په واجب ده تاسو وایئ شوي آسان دی مخکې راځي دلیل لقول علیه السلام السجدة على من سمعها سجده چې دا د هغه چا ده څوک چې واوري مطلق ویلي دا ویلي چې قصدن اوریدلو یا غیر قصدن او المطلق یجري على اطلاقه وعلى من باغ چام واجبېږي تلاها څوک چې ولولي وهي كلمة ایجاب وعلى على من سمع على تو غره دوړو ځینې کې وای دا هي وهي دا کلمه د اعلی چې دا خو کلمه د ایجاب د وجوب د بار راځي او به وهو غیر مقید بالقصد قصد قیدم بکې نشته نو المطلق یجري اطلاق ماضی کې ویل پدې پوه شو اوس اوله تفریع على وجوب السجده
تلاوت الامام و سماع المقتدی که امام تلاوت وکي کنه که هغه جهري منځي مقتدی واوري او که سري منځي مقتدی ناوري خو چې به امام واجب شوله نو ما ویلی یو سبب دا دی چې اقتدائی سبب دی نو چې به امام واجب شوله به مقتدی واجب نه رسېږي دی او د دې یو برعکس صورت دی چې مقتدی تلاوت وکي آیات سجده ولولي نو غره به امام باندې نه واجبېږي ګورې جی وإذا تلا الإمام کله چې تلاوت وکي امام آیت سجده آیات د سجدي سجدها کوي به الکه سجده فوراً کوي کنه نو ما تلک متوجه شي په منځ کې چې د آیات سجده ولوستلو نو سجده تلاوت علی الفور واجب ده فوراً به کې البته د مون نبار که څوک آیات سجده ولولي نو به سجده تلاوت علی الفور واجب خو نه ده خو مستحب ده چې فوراً یې وکي چې اودستی مکروه ټیم نه نو به فوراً کول مستحب دي او منځ کې مال فوراً کول واجب دي فوراً کول حد څه دی منځ کې نو که یو آیات دی ورپسې ولوستل او به دې وکړه دا هم فوراً کې ده وجوب باندې عمل راځي که دوه آیات دې لوستلي وو به هم ده دریو پورې دې ولوستل به دې وکړه هم ده خو د دریو نه دې زیات کړه اوس یې کې دا اوس تاخیر دی حتی علما فرمایي چې د سهو هم در باندې واجبي تاسو پوهېږئ که نه ګورئ نو سجدها فوراً به کوي وسجدها الماموم او مقتدی به هم کوي ماهو د امام سره هلکه مقتدی به ولي کوي وایي ځکه مقتدی د امام متابعت په ځان لازم کړی دی او سجده ورسره کول متابعت دی که نه نو کوي به وسجدها لالتزامه ځکه مقتدی په ځان لازم کړی متابعته متابعت د امام عقایده لاندې لیکلي ومن التزم متابعت الغیر څوک چې په ځان لازم کی متابعت د غیر فعليهم على المتبوع بدل لازمیږي هغه څه کوم چې په متبوع لازمیږي لکه دلته چې په امام څه لازمیږي اوس یې اگر الټه طرف وایا او اذا تل الماموم مقتدی دی تلاوت کوي مقتدی خو د تلاوت نه په منځ کې منع دی او به هم کوي او به خدای غر کړي آیات سجده لولي نو ګوره نه به دا مقتدی په منځ کې سجده تلاوت کوي او نه به امام کوي دواړه به نه کوي پتن لګي صحیح ویلو که نه که مقتدی سره د دې نه قرات سره د دې نه چې د قرات نه منع دی آیات سجده ولوستل په منځ کې مقتدی دی امام پسې ولاړ دی نو نه بدا سجده کوي او نه دا جایز ده چې امام د مقتدی جوړ شي او هغه د پسې سجده وکړي واذا تل الماموم کله چې تلاوت وکړي مقتدی لم يسجد الامام امام بسجده نه کوي ولا الماموم مقتدی به هم نه کوي په صلات به منځ کې قانون نفس به کوي کنه شیخین وای من نفس به هم نه کوي ولا بعد الفراغ عند ابي حنيفه وابي يوسف رحمه الله او کا فارغ شوم نه به کوي هم دا مفتا به رایم ده وقال امام محمد فرمایي يسجدونها اذا فرغوا چې کله منځ کې خو نه کوي ټیک ده خو چې د من فارغ شي به کوي وجه څه د مولوي صاحب چې کله د من فارغ شو نو سبب موجود شوی دی د سجده تلاوت چې هغه تلاوت دی هغه اوریدل موجود شوی دی او من بعد چې کوي څه معنی هم نشته نو مقتضی مشته او معنی هم نشته نو بس کوي به کنه لأن السبب قد تقرر سبب موجود شوی دی ولا مانع معنی هم نشته خان امام محمد رحم الله باندې اعتراض په منځ کې دی وکی کنه وینا کنه منځ کې به څنګه کوي تاسو تاسو کوم ملک برو ګوري کاولی مقتدی کوي او به پس امام زی نشه الټا شو امام د مقتدی شو مطبوع تابع شو تابع مطبوع شو الټا شو کنه دا د منځ قلب شو او که اولی امام وکی او به مقتدی کوي نو حکم خدا دی چې څوک تلاوت وکي اول لغه وکي او څوک چې واوري دې رسته وکي د تلاوت قلب شو حکم د تلاوت دا دی څوک چې وکي وای اول دغه سجده وکي بلکې امام دی جوړ شي بهتره ده او ترشته امام نه خو صورتن امامي دا نور دې په شاده ود دی او څوک چې واوري کنه هغه دې رسته وکي
نه د تلاوت دغه حکم دی اوس کې امام اول وکړي نو د تلاوت د حکم نشه الټه شو وګورئ بخلاف حالة الصلاة لأنه يؤدي إلى خلاف ده متادكي خلاف تا إلى خلاف وزع الإمامة ذكر ده متادكي إلى خلاف وزع الإمامة خلاف ده وزع إمامة شكم الطريقة ده غير خلاف كيجي أو التلاوة يد التلاوة ده وزع خلاف كيجي الإمامة ده وزع خلاف كيجي كلا شوال مقتدي وكي وبي إمام وكي حالانکه امامت وضع داره چې ول به امام یرست مقتدی او یا به د وضع د تلاوت خلاف شي دا کله چې اولی امام وکي ولهما اغود ولا ورتوي ان المقتدي محجور عن القراءه الاكبر وګورئ چې مقتدی قرات کوي امام بس شاته المقتدی خود دې نه منع شوی دی د مقتدی قرات کل عدم دی امام شاته ک تلاوت کوي قرات کوي دا سره کل عدم او عدم خو عدمینو نو مقتدی چې تلاوت وکړلو د امام شاته نو دا څه شول کده سره چې کړي نه دي چې نه دي کړي نو د سره سجده واجب شوی نه ده نو څنګه خپل وکي او څنګه یا امام وکي نه رسې په دغه شان د مون رسیم نشي کولای ځکه د قرات خو ما ویل څنګه دي کل عدم ده کنه ان المقتدي چې محجور عن القراءه دا د قرات نه منه دي لنفاذ تصرف الامام عليه وجداد چې د تصرف د امام نافذ دي پدبانی لنفاذ تصرف الامام د وجد دین چې نافذ دي تصرف د امام بد وتصرف المحجور تصرف د امام بد ما نافذ دي معنی قرات د امام د لپاره کافی دي کنه وتصرف المحجور لا حكم له دا قاعده ده د محجور تصرف له حکم نه لکه لیوانه محجور دی چې هغه به اشاره کوي نو کې وی کې د سیله کجر سره کړي نه ده پتن لګي پوه شوي کنه غیر عاقل معصوم چی کنه د محجور وی محجور کتاب الحجر هدايه بو کې ورازي د خیره دا صحیح محجور وی نو غیر عاقل معصوم محجور وی کې دا څخلی خرسي دا بکل ادم وی لکه ګوي چې د سره ایجاب د به کړي نه ده لیونیم د قشان غلام چې په کوم کارونه کې محجور دي چې هغه کوي دا ودا زیله کې چې د سره کړي د سره د هغه سبب نه موجود کړي ندل تم د مقتدی د قرات نه محجور دي نه دا چې سبب د سید تلاوت وکنه نګوي چې تلاوت کړي نه دي پتن لګي پوهه شولې کنه د بيد د بار ایجاب او قبول اسباب کنه دي سره به موجوديږي علتونه دي نو چې لیوانه ایجاب وکي او قبول وکي نو لیوانه باندې چونکه حجر دی دا داسې شول لکه چې ایجاب او قبول یې د سره کړي نه دي نو هغه حکم د بې مرانه له دغه شان حجر په دې مقتدی دی د قرات په مسله کې نه چې قرات وکړه دا سیده لکه چې د سره کړي نه دي نو حکم د قرات ناراضي نو حکم د قرات سره سیده تلاوت د امن ناراضي اوسم بیان شوی بخلاف الجنوب والحائض اعتراض نه جواب لګ برو غوي اعتراض دا دی چې جنوب سړی ک تلاوت وکي باغه خو سید تلاوت واجبېږي څوک چې دی واوري باغه هو واجبېږي لکه حایز خزینه چې څوک واوري باغه هو واجبېږي لکه حایز من د تلاوت نو څوک من دی جنوبم څنګه چې مقتدی منو داغه اوري داغه د تلاوت چې امام واوریدل په امام رستم نه واجبې دسیدا نو جنوب هم من دی حیز هم منه ده نو چې دیو نیم څوک واوري پاغم دی واجب نشي کنه حالان کې تاسو واجبېږي په سوال پوه نه شولې مسله څه وشولې چې مقتدی قرات وکي نو په امام نه واجبېږي نه منځ کې نه رستو نه بنور مقتدینو نو سوال دا دی چې وجه څه دی مانو جواب دا و چې هغه د قرات نه محجور کل عدمو خنو موږ وې د قشان جنوبم دی هغه د قرات نه منه دی دغه شان حایزم ده حالان کې هغه کې تاسو مسله دا کوي چې چاته واورېدلو سیده په واجبېږي پوه شولې به جواب ورته کوي ګوره جنوب سړی او حایز خزا دا محجور نه دي دی قرات کل عدم نه دي دا منهیان هو دي منهی دي من دي د دینه څه دي من او یو سړی د یو کار نه من یو وی کیږي خو کنه ګلاس کې وبد یې زم میس کا او تاسو کلی نو وسکل شو کنه بدن لګي کې بور زیات نه بیان مله اسامي کې نه شریع احکام به مرتب کیږي کا دا فاسد پشان او محجور پشان د چاو د باطلو وګورئ
بخلاف د جنوب او حایز لانهما منهیان دا خو منهی دي او بر لیکلي تصرفات د منهیان دا منعقد کیږي ان القراءه د منهی دي صرف الا انه ولا يجب اوس لك فرق واوري جنوب سړی ک تلاوت وکي یا وایوري نه په نور خلکو هو واجبېږي که څوک څوک یې ته واوري دا خبره لږ به واورئ جنوب سړی که تلاوت وکړي یا جنوبه ښځه حایزه ښځه که تلاوت وکړي څوک څوک یې ته واوري واجبېږي دا خبره خو شوه خو فرق پکې دا دی چې په خپله په جنوب هم واجبېږي خو په خپله په حایزه نه واجبېږي دا یې فرق شو او جنوب یې که د بل نه واوري پې واجبېږي او حایز یې که د بل نه واوري نه واجبېږي فرق باندې پوه شئ په دې کې شریک دي چې د جنوب نه څوک واوري د حایز نه څوک واوري په هغو واجبېږي خو په دې کې جدا دي چې په جنوب د خپله واجبېږي په حایزه نه جنوب یې چې د بل نه واوري واجبېږي په حایز یې چې واوري نه واجبېږي خیال هم دی که نه بخلاف الجنوب الا انه ولا يجب على الحائض بتلاوتها نه واجبېږي په حایزه باندې که تلاوت وکړي کما لا یجب بسماعها ګوره څنګه چې نه واجبېږي د دې په اورېدلو وجه سره لانعدام اهلیت الصلاه ځکه دیو کې د مونځ اهلیت نشته دی لاندې یو قاعده هم لیکلې ده فالحاصل ان كل من لا تجب عليه الصلاه هر هغه څوک چې په هغه نه مونځ فی الحال واجب دی ادا او نه پې قضا ده لکه حایزه ښځه نفاس والا دیو باندې که وایوري او که وی تلاوت یې کې نه واجبېږي او که چا باندې ادا واجبه ده یا په قضا واجبه ده نو که هغې که واوري او که وی نو په هغه ګورې صحیح دی تلاوت واجبېږي لکه جنوب حایزه باندې ادا واجبه قضا بي دغه خبره ده بخلاف الجنوب بخلاف د جنوب فإن له أهلية في الجملة دغه أهليت فيه ولو سمعها رجل خارج الصلاة سجدها هو الصحيح لأن الحجر ثبت في حقهم فلا يعدو لكبر وګورئ موږ ویل مقتدي تلاوت کوو که نه امام تی وایوري نه مقتدي به کوي ونه به امام کوي خو که یو سړی داسې و چې په مونځ کې نه و د دیو سره په مونځ کې نه و اگر چې ځان له مونځ کوو یا ځان له همداسې ناست او د دغه مقتدي تلاوت یې واورېدلو په هغه باندې شته که نه وایي هغه باندې شته به کوي پوهېږئ پې څه وایي ولو سمع که چېرې واوري د دغه مقتدي نه دغه تلاوت یو سړی خارج الصلاه چې هغه د دیو د مون نه بار وي هغه به سجده کوي همدا صحیح ده بعضې خلک وایي د باندې هم نه واجبېږي بعضې علما وایي وجه څه ده وایي د دغه مقتدي قرت خو کل ادم دی نو د دې صحیح وجه دا ده لأن الحجر ثبت في حقهم دا حجر دا قرت کل عدمواله دا ثابت ده په حق د مقتدینو کې په حق د امام کې فلا یادوهم دین علاوه نور چاته تجاوز نه کوي هغه په حق کې کل عدم نه دی خیال هم دی که نه